نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین و مسلمانان ورونو، منګه تاسو ته دا خبر درکړیو چې ان شاء الله تعالی د شهر القرآن په مناسبت باندې مونږ مختصر یو څو خبرې کوو او 3-4 منټه به ان شاء الله کلیپ وي. نننې کلیپ زمونږ په دې باره کې دی چې الله تعالی د رمضان دا میاشت دا خاص ذکر کړی ده. د نورو میاشتو په نسبت باندې د دې نوم خاص کر ذکر کړی دی چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. میاشت د رمضان هغه ده چې پاغي کې الله تعالی د قرآن کریم نزول کړی دی. دارنګه د دې میاشتې ډیر زیات فضایل دي، ډیر زیات خصوصیات دي چې په احادیثو کې هغه ذکر شوي دي. سلف و صالحینو با د دې میاشتې د راتګ ډیر زیات انتظار کولو. انتظار لاسکه چې بلکې دعاګانې به هم کولې چې یا الله مونږه دې میاشتې ته ورسې او په دې میاشت کې مونږ له د عبادت کولو موقع راکې، د عبادت کولو توفیق راکې. بلکې رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې کله به دا میاشت راغله نو صحابه کرامو له خبر ورکولو. امام نسائی کې حدیث دی، رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمای اتاکم رمضان شهر مبارک. پتاسو باندې میاشت د رمضان راغله، دا داسې میاشت ده چې دا د برکتونو والا میاشت ده. ځکه د برکتونو والا میاشت ده چې په دې کې شیطانان تړل کیږي، په دې کې د جهنم دروازې بندول کیږي، جهنم دروازې پکې بندې وي، په دې کې د جنت دروازې کولاویږي او په دې کې یو شپه ده چې هغې کې عبادت کول د 1000 میاشتو نه زیات ثواب لري. مبارکن شهر مبارکن، میاشت د برکتونو والا. برکتونو هم په دغه حیثیت باندې دی چې ګوره شیطانان پکې وتړلی شي، د جنت دروازې پکې کولو کړلی شي، د جهنم دروازې پکې بندې کړلی شي. په دې کې عبادت کول ډیر زیات ثواب لري. بل خصوصیت د دې دا دی چې الله تعالی په دې میاشت کې قرآن کریم نازل کړی دی. انا انزلناه فی لیلة القدر. قرآن کریم کې الله وایي چې دا قرآن پاک مونږ په شپه د قدر کې نازل کړي. شپه د قدر دا رمضان په میاشت کې وي. دا د خیر او برکت والا میاشت ده، دا د رحمت او د شفقت والا میاشت ده، دا د سخاوت والا میاشت ده. په دې میاشت کې مونږ له ډېر عبادتونه کول پکار دي او خاص کر عبادت د روزې سره سره د قرآن کریم تلاوت ډېر زیات پکار دی. وجه دا ده چې د قرآن کریم مناسبت د دې میاشتې سره دی چې الله په دې میاشت کې نازل کړی دی. دې میاشتې له یو مقام په قرآن کریم ورکړی دی. نو قرآن کریم تلاوت، د قرآن کریم سره ربط، د قرآن کریم سره تعلق ساتل په دې میاشت کې به ډېر زیاتی چې ان شاء الله مونږ به بل کلیپ کې د قرآن پاک هغه شان، داغي مقام او داغي فضیلت به بیانو. نننی کلیپ کې بس په دې خبرو باندې اکتفا کوو چې دې میاشت له الله تعالی دا خصوصیات، دا مقامات، مکانت ورکړی دی. رب العالمین دې مونږ له په دې میاشت کې د صحیح عبادت کولو توفیق راکړي. او استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین.